سورہ شورا آیت نمبر 27 سلورم رکو 25 سپارہ صفحہ نمبر 15 آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق الله العظيم سورة شورا آیت نمبر 27 سلورم رکو 25 سپارہ کتا سلیات چې پرون مونږه دا خبره اخیری کړې و چې د الله رب العزت قدرت او نظام داسې دی چې د بنده توبه هم قبلوي او د الله تعالی نظام داسې دی چې بنده ګناه وکي هغه ګناه هم وته په بازو نیکو اعمالو باندې معاف کوي پرون مونږ دې پورې خبره کړې و او دې کې د الله رب العزت یو بل صفت ته چې الله رب العزت رازق ذات ته رزق دا بنده ته سوق ور کوي دا الله تعالی دا الله تعالی نظام دی دا الله تعالی صفت ته چې رزق دا الله تعالی بنده ته ور کوي اوس په ذهن کې چې کوم دی یو سوال راځي سوال دا دی او دلته چې دا کم آیت ته دا د هغه سوال جواب دی په ذهن کې یو سوال راځي چې ډېر مؤمنان داسې دي چې الله تعالی دعاګانې قبلې خو د هغې د فراخې دعا الله نه قبلې ډېر کسان داسې دي هغې رزق چې کم دی فراخ نه وي نو الله د هغې جواب کوي چې کله چې رزق فراخ شي نو د دې د وجې بعض اوقات انسان بغاوت شروع کی د هغې ناقدري شروع کی نو د هغه بغاوت د وجه الله تعالی په ټولو مؤمنانو باندې رزق دا نه فراخه کوي دا د الله تعالی نظام دی بیا په ذهن کې یو دویم سوال راځي چې ډېر نیکان خلک داسې دي ډېر نیکان خلک داسې دي چې هغې سرکشیم نه کوي خو د هغې باوجود الله تعالی د هغې رزق ډېر فراخه کړی دی علماو د دې جواب کړی دی چې په دې کې ټول مؤمنان نه دي شامل الله تعالی ته د هر یو د مؤمن مزاج پته ده ځکه هر یو بنده ته الله تعالی د هغه بقدر چې کم دی رزق ورکوي نو په دې کې دغه یو سوال دی او د هغې جواب دی په دې آیت کې ولو بسط الله الرزق او کچره فراخ کړي الله رب العزت روزي لعباده د خپل بندګانو لبغوا نو خامخا فساد به کوي دوی یا سرکشی به وکي دا بندګانان فل ارض پزمکه کې ولکن ينزل لیکن الله رب العزت نازلوي بقدر په اندازې سره ما يشاء هغه چاته چې غواړي انه بعباده خبير بصير بشک الله رب العزت په خپل بندګانو باندې خبردار او هر څه ویني د الله تعالی قدرت بیانېږي وهو الذي الله تعالی غزاد ينزل الغيث چراور وی باران من بعد ما قنطوا پس لدينا چې نا امید شي وينشر او خوروي رحمت او خپل رحمت وهو الولي الحميد او الله تعالی کارساز دی او حمد کیږي ومن آیاته او الله تعالی د نخونه دی خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو د ځمکې وما بث فيهما او هغه څه خوروي فرکړې دی په دې ځمکه کې او اسمان کې من دابتن دسا ولا شذننا وهو على جمعهم او الله رب العزت په جمع کولو د دې باندې اذا يشاء هر کله چې الله غواړي قدير قدرت لري وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير دا آیت علماء لیکلي دي په تفسیرینو کې چې دا آیت چې کوم دی د مؤمنانو په باره کې دی مؤمن مسلمان الله فرمایي
په بعض اوقات مؤمن بنده ته الله تعالی د یو ګناه سزا چې کم دی دا په دنیا کې هم ورکوي. یو بنده دا مسلمان دی اور ددنه چې کم دی ګناه وشوله نو الله دا خبره کوي چې د دې ګناه سزا ول ز په دنیا کې ورکوما. په دنیا کې ول سزا څنګه ملاويږي؟ نو دا درې قسمه سزاګانې دي. نمبر 1 چې کوم دی په بنده باندې بیماری راشي، یو مسلمان دی دنه ګناه وشوله د باندې چې دا بیماری راشي دا مطلب دی چې الله تعالی ول د دې ګناه سزا په دنیا کې بس ورکل آخرت کې بدله سزا نه ملاويږي. دویم په مسلمان باندې چې کم دی قرضونه راشي، دا قرض هم د دې ګناه سزا ده، آخرت کې ول د دې سزا نه ملاويږي. او دریم چې کم دی په مسلمان ګناګار باندې مختلف غمونه راشي، ډېر حیران شي چې دا غمونه کم زینه راځي. زغه چې کم دی ټیک ټاک سړی یم نو دا مسلمان باندې چې کم غم راشي مختلف قسم غمونه نو دا د دې ګناهونو سزا ده په دنیا کې وت الله ورکی په آخرت کې بدانی. په دې آیت کې الله تعالی دغه خبره بیانې وما اصابکم او هغه چې ورسیږي تاسو ته من مصیبت لمصیبتنا فبما کسبت فاستدینا تکړی دی ایدیکم لسنستاسو ويعفو او دی معاف کوي عن کثیر ډیر ګناونه وما انتم او نه تاسو بمعجزین فی الارض عاجز کون کی بس مکه کې وما لكم من دون الله او نشته د تاسو د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولی سوک کارساز ولا نصير او نسوک مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام پدې کې د الله تعالی یو قدرت بیانېږي هغه د دې چې څومره سمندرونه دي، سمندر دي کبیا سیند او کبیا نهرونه دي، په دې ټولو سمندرونو باندې حکم د الله تعالی چلیږي. تصرف د وبچ رواني دي دا د الله تعالی په حکم سره رواني دي. نمبر 1 نو په سمندرونو باندې حکم د چا چلیږي؟ د الله تعالی. اور دویم دا په سمندرونو کې په دریابونو کې په سیندونو کې په دې کې چې کله په بنده باندې عذاب راځي نو دا هم د الله تعالی حکم دی. ګوره د الله تعالی حکم تاسو وکتل په سوشل میډیا باندې د سواد 19 کسان وردا چې کم دي سین ته ورقد شول ایسو بم پکې نه وي او چې کله د الله تعالی امر وشو نو په ګنټنی مګه چې کم دي هغه 19 کسان ابو ځان سره یو سر. دې آیت کې هم د الله تعالی چې کم دي قدرت بیانېږي چې په ابو باندې تصرف دا هم د الله تعالی په حکم سره دی. اور دغه شانتي یو بنده ته چې د ابو په ذریعہ باندې عذاب ملاويږي دا هم د چا په حکم کې دي؟ د الله تعالی. دا دومین خبرې دي. ومن آیاته الجوار او د الله تعالی د نخونه دي الجوار جازونه کشتیانه فی البحر په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو دي. تاسو د کشته ته وګوره دا د غر غوندې چې کم دی په اوبو کې رواني او چې کله الله وغواړي اندک کشته چې کم نه دی کې مسله راشي انسان پکې عذاب کې مبتلا کی. دا دو صفاتونه دا دو قدرتونه دا د الله تعالی دي. ایشا یسکن الريح کچرت الله وغواړي نو وبدروي الريح هوا فيظلل نشباغ رواكد ولا على زهره فشار دوی ان فی ذلك لآیات بشک بدی کی نخدی لكل صبار دهر صبر کون کی دا پارا شکور او دا شکر کون کی دا او یوبقهن یا تبابک دوی بما کسبو په سبب دا غسچ کول بدوی ويعفو عن كثير او معاف کی هم دیر ويعلم الذين اپوهدشي هغه خلق یجادلون فی آیاتنا چې جګړې کوي زمون په آیاتونو کې ما لهم من محیص نشته د دوی لپاره هیڅ خلاصي. واخر دعوانا الحمد لله.